عن عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت نن وحی نبحث کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبوت او رسالت. وحی د ټول نړمبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رښتونی خوبونه چې دینه دا براتل. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې د ټول نړمبه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام به رښتونی خوبونه لیدل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوبونه به کله به خوب ولیدنه هغه به سحر د سبا پرنګي واضح وو د رښتونه به. یا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمای ثم حبب الیه الخلاء بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ځان لواله چې دینو دا خوښ شو یعنی جداواله دا مکه والا نه اختیار کو غار حرا کې وکانه یخلو بغار حرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخلعت اختیارو په غار حرا کې. حضرت خدیجه رضی الله عنها دی وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با ځان سره د ابتی راشن چې دین دا بيدان سره یوړو حال د کې بيدان لواله عبادت چې دین دا به کو. کله چې با ډیری سار شونو بیا پسې څه پدغه پاولو پدغه غرونو کې ختم او ما چې دین ما پسې دغه تداراشن دا ما په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې رساو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا کې عبادت کو د خپل معمول موافق. یو ورځ اچانک یو فرشتہ غار ته شیدنو دا داخله شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سلام وکړو او یې فرمایل اقرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای ما انا بقارئ ذخلستون کې نیما وی دې فرشتي چې دین وی دې زورونی سلام او داسې زور را لراغو دینه پس بیا پرې خاودم بیا راته وای چې اقرا ما وتو فرمایل ما انا بقارئ ذغلستون کې نیما وی بیا بدایمه پیره بیا رونی سلام وی بیا له زور راکو وی بیا پرې خاودم بیا راته وای اقرا ما وتو جواب ورکو ما انا بقارئ پدریم در بیا رونی سلام بیا زور راکو بیا پرې خاودم توی چې اقرا ما تو فرمایل ما انا بقارئ لستن کې نیما بیا پرشتي په سلام پیرو فرمایل اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دین پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته تشریف راوړو بدن مبارک چې دین دار پیدایو. حضرت خدیجه رضی الله عنها ته فرمای زملونی پما باندې صادر روا چوا پما صادر روا چوا. حضرت خدیجه رضی الله عنها فرمای کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه غبرهټ هغه رپیدل هغه یاره هغه پریشانی ختم شو. نو ټول واقعا حضرت خدیجه رضی الله عنها فرمای چې ماته بیان کړه په ما دا پتو لګیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په ما دا پتو لګیدا جوړ چې زما ساوزی چونکه وحی او پرشتي هغه انوار هغه تجلیات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بشریت باندې دفعتن نازل شو. دیو جنا د وحی عظمت او هغه جلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خیال کې دا سراغ له جوړی چې د دې شدت د وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نروحزی زکچی دوہی پا شدت کی اللہ جل جلالہ فرمائی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا
انا یقینا منگا سنلقی علیک قولا ثقیلا منگ یقینا اے محمد پتا باندې یو ګران او درن کلام چې دین دا نازلو ادي انداز ردین کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله په یو اوخ باندې تشریف فرماو او د وحی سلسله دا بشورو شوا نو وحی دلا سب د وحی د وجنب اغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوخ مبارک کې ناستا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرمائی یو واری نبی علیہ الصلوۃ والسلام مباشر مبارک زما په پتون باندې په دې ټیم کې وحی ونازل شروع شو ما ویل جوړې زم د وحی د دې ثقل درنوالی د وجنا زما د پتون چې دین دا چور کیږي نو وحی چې ونه دا معمولی سي زنو دا ډېر درنوا ها عرض میدا کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله کور ته تشریف راوړو او حضرت خدیجه ته تمام واقعا بیان کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل جوړې زمان نفس ته خطر ده ما ته جوړې خطر ده حضرت خدیجه رضی الله عنها فرمایي تا ته دې زیری وی ته هر کلم مېریګا الله مې قسم وی الله بشر امتحان رسوا کوي زکه چې ته د خلکو صله رحمی کې دوی مداتا چرته دروغ ندی ویلي او درې مدا چې ته د خلکو بوجو نه اوچته یعنی د نور قرضی چې دین د په خپل سر باندې اخلي او درې مدا چې ته د غریبانو خبرګيري کې او څلور مدا چې د ته امین یې د خلکو امانتونه ستا سره پراته دي او پنځم دا چې ته د مهمان نوازی کې ته د مهمان نوازی کې لہذا الله جل جلاله بچر امتحان رسوا کوي چې کله دا خبر تیر شوي د دین پس حضرت خدیجه رضی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل د ترزوی ورقه ابن نوفل تبوتلو چې د تورات او د انجیل یو ډیر لوی عالم وو او د سوریانه جبنه عربي د جبکه انجیل ترجمه چې د ندا کړي وا او په زمانه جاهلیت کې د بت پرستنه توبه وستره وا عیسائی جوړ شو په دا وخت کې ډیر زیات بډاو او پسترګو باندې ړونو هم وو چې کله تمام واقعا اوریدا ورقه ویلي لئن كنت صدقتني انه لياتيه ناموس عيسى اے خدیجه کو چرتا ما ته رښتیا ویلی وینو پویا شا چې یقینا د تدغ ناموس عیسی یعنی د عیسی علیه السلام پرشتہ چې نن دراغلی وا ادینا پس حضرت خدیجه رضی الله عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د ځان سره بوتلو او ویلی چې اے د ترسیا ته دې د دې ورانه د خبره واورا په خپل غوګونه ته واورا ورقه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخاطب شوې فرمایل اے بچړیا اے زما وراره وایا تاسو لیدلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ټول واقعا بیان کړه نو دو فرمایل فلما سمع كلامه کله چې ورغه کلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوریدو ایقنا بالحق واعترف به هدا یقین شو چې دا حق ته اعتراف وکړ دی باندې بیا ورقه فرمایل چې دا هغه فرشتہ د چې کوم د موسی علیہ السلام تبراتلا په فرمایل کاش چې ستا په پیغمبري زمانه کې زلک مضبوط وي لک طاقت ور وي چې کله ستا قوم تا د وطن نو باسي یا کم از کم پاغه وخت کې ژوند دی وي نما بستا ضرور امداد کړي وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعجب وکړو او وی فرمایل آیا ما بخپل خلق باسي ورقه ویل دا هو بهر پتا پس یواز منحصر نه دا
د هر قوم پیغمبر چې کړه د الله جل جلاله کلام وروړي د هغه پیغام وروړي نو خلک چې د هغه دشمنان جوړ شي وچره ما ستا زمانہ مونږ دی وی نو ما به ضرور ستا امداد چې دین دا بکړې وی بعد بیا سره یو پروسه پس ورقه ابن نوفل چې دین دا وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا وحی په کم تاریخ باندې شروع شوی نو پدې کې د محدثین او د مورخین اتفاق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د ګل فورز باندې وحی چې دنو دا شروع شوی د ګل پورز باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبوت او رسالت چې دا ورکړی شوی لیکن په دې خبره کې اختلاف دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په کوم میاش کې نبوت چې دینو دا ورکړی شوی نو حافظ ابن عبد البر فرمای چې دا د ربیع الاول میاش او اتم تاریخ وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت چې دینو دا میلاو شو د ګل رز د ربیع الاول میاش او اتم تاریخ په کله دا حساب واخلې نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر مبارک په دا قولت باندې سلويخ کاله برابر شو اور محمد ابن اسحاق فرمایي چې نا داوتا په ولسم رمضان باندې وحی چې دنو دا شروع شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په ولسم رمضان باندې وحی چې دنو دا آغاز شوی الله دې د عمل کولو توفیق